سورہ انعام دریم سپارہ آیت نمبر 91 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیک سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله العظيم سورہ انعام اوم سپارہ آیت نمبر 91 اس پدے کے آیت نمبر 91 آیت نمبر 93 آیت نمبر 100 پدے دریو واڑو کی ترغیب دے قرآن تا او پا آیت نمبر 92 کی تخویف اخروی دے او پا آیت نمبر 94 کی 15 عقلی دلیلون دی او تپرید بیان د وحدانیت تا پا سوارلسو جملو سرا فرمائی وما قدر الله حق قدره ربط ما قبل سردارے چدے منکرین اوی چتا دا انبیاء اقتدا کے نو دا مشرانو مشرکانو او دا کتابیانو اقتدا ولی نکے نو حاصل دا جواب دادے چدے دا اللہ تعالیٰ قدر نکی نو دی لائق دا اقتدا ندی او دا آیات دا زورن دا پا انکار دا کتاب دا اللہ تعالیٰ او دا اللہ تعالیٰ بی قدری و بی عزتی دا او انکار دا رحمت دا اللہ تعالیٰ نا چیغا انزال دا کتاب او بعثت دا پیغمبر دے فرمائی وما قدر اللہ حق قدره ما قدرو پا معنی دا معرفت او دا تعظیم او دا صفت کولو دے حق قدره اضافت دا حق مصدر دے معنی دا کمال دا
وما قدر الله دی یهودیان دا نری پیجندل الله تعالی حق قدره په حق پیجندو سره اذ قالوا کله چې اوی دی ما انزل الله نر نازل کړي الله تعالی علی بشرین په اس بنده باندې من شیء یعنی څه شی نو فرمایي چې اذ قالوا ما انزل الله دا تفصیل د بے قدرای دی او په سوره یاسین آیت نمبر 15 کې التبیا ذکر کړي اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء الله فرمای قل تو ورته وایا من انزل الكتاب یعنی چا نازل کړي هغه کتاب الذي جاء به موسی چې راوړي هغه موسی علیه الصلاۃ والسلام نورن رڼا وهدن هدایت نورن نه مراد دلته دلیلونه دي او د هدن نه مراد حکمونه دي تبدونها کم چې د دې د طبیعت برابر وي نو هغه ښکار کول او چې کم د دې د خواهشاتو نه خلاف هغه به پټول دی آیات نه معلومه شوه چې کتاب د الله تعالی بې ضرورته ټوکړي ټوکړي کول چې دي نو دا منع دي او تفسیر قرطبي هغه هم داسې ذکر کړي دي وعلمتم اشاره چې په کتاب د الله تعالی سره هغه علمونه هغه حاصلېږي چې مخلوق دای علم هغه نه لري نو نورن الله فرمایل نورا وهدى للناس یعنی دا هدایت ته او رڼا د خلکو د پاره تجعلونه چې ګرځي دا يهوديان قراتوي س ټوکړي ټوکړي تبدونها ښکار کوي بعض لره وتحبون كثيرا او پټي ډیرو د پاره الله فرمای وعلمتم خودلی شوی دی ما هغه سلام تعلمو چې تاسو یعنی تاسو ته په ذریعه د دې کتاب وعلمتم او خولی شوی دی تاسو ته یعنی په ذریعه د دې کتاب باندې ما لم تعلمو هغه چې نه پیژندل انتم تاسو ولا آباؤکم او نه پلاران استاسو الله فرمای قل تو ورته وایا الله تعالی چې الله نازل کړی دا ثم زرهم او بیا یعنی پرې د دی فی حوزهم په خرافات د دی کې یلعبون چې دی لوبي کوي نو دا اوس دی ځای کې زجر دی ثم زرهم کې منکرین تا رستو د الزام نه پاغي باندې یلعبون دا جواب د امر نه بلکې دا حال دی یا استیناب ته مراد د دینه استهزاء او مسخري کول دي بیا ورپسې آیات کې فرمای آیت نمبر 92 میں دا ترغیب د قرآن ته په بیان د 50 صفاتو سره رستو د ذکر د تورات نه یعنی چې هغه کتاب چې الله نازل کړی تاسو منئ نو قرآن تاسو ولې نه منئ تورات الله نازل کړی نو قرآن هم الله نازل کړی دا مو منئ کنه الله فرمای وهذا کتاب انزلناه دا دلیل وحی دی فرمای چې وهذا کتاب انزلناه دا قرآن هغه کتاب دی چې نازل کړی دی مونږ دې لپاره مبارکون چې دا برکت واله دی نو په دې قرآن کریم کې خیر ډیر دی نفع پکې ډیره ده او بل دار چې دا سبب د خو کارونو دی او دا منکون کې د بدو کارونو نه او طریقه د الله تعالی جاری ده چې څوک د قرآن د علم هغه تفشیش کوي او داغي تمسک کوي نو عزت په ته حاصلېږي په دنیا کې او سعادت به حاصلېږي په آخرت کې نو الله فرمای دا کتاب چې وهذا کتاب انزلناه مبارک یعنی کثیر الخير والبرکات ډیر خیر او برکت والده مبارک انزلناه مبارک مصدق برکت والده تصدیق کون کې الذی دعا کتابونو بین یدیه مصدقون دا مشتمل په وحدانیت او په پاکۍ د الله تعالی د شرک نه او بشارت او انداز
انذار باندې انذار او دغه مضمون په مخکینو کتابونو الهیو کې موجودو. ولتنذر القرى دې دپاره چې ویری په دې سره القرى اهل مکه. نو القرى چې دی دا قبله د ټولو کلو ده او جمع د هغې ده او اعظم شان واله دی، لوی شان واله ده او دا ټوله ځمکه هغه د دې نه غوړېدلې ده. او یا دا چې دا اول بیت دی د خلکو د عبادت دپاره. نو فرمایي والذین آکسان یؤمنون چې ایمان ناړي بالآخرة په آخرت باندې. نو د دې وجه دا ده چې څوک ایمان په آخرت باندې هغه راړي نو د عاقبت فکر کوي، د هغې د وجې نه ایمان هغوی په نبي او په قرآن باندې هغه هم راړي. وهم علی صلاتهم یحافظون او دوی د خپلو منځونو حفاظت کوي. نو دا خاص ذکر که ځکه چې دا علامت د چا دی؟ دا علامت د ایمان دی. اوس ورپسې آیت نمبر 93 ربط د دې د ماقبل سره دا دی چې رستو د صداقت د قرآن نه زورنه د په درې قسمه ظلمونو سره چې هغه د مخالفت د قرآن سره تعلق ساتي. نو اول دا دی ومن ازلم څوک دی زیات ظالم ممن د هغه چانه افترا علی الله کذبا په تحریف کولو سره لفظا او مانن او په نسبت کولو د شرک الله تعالی ته. دا یو دی. او دویم قسم د افترا نه دعوه د نبوت کاذبه کوي. او دریم دا دی چې دعوه کوونکي د مقابلې د قرآن او دا مستلزم د دعوی د قدرت د الوهیت دپاره او داسې به بیا په 9 سپاره کې راځي. نو الله فرمایي ومن ازلم څوک ته زیات ظالم ممن د هغه چانه افترا چې جوړی یا تړي علی الله په الله تعالی باندې کذبا دروغ. او قال اوحیا یا اوی چې وحی کړی شوی د الی ماته ولم یوحى الیه وحی نه ده شوی دته شیء د هیڅ څیز. ومن قال او هغه څوک چې وایي سأنزل زر ده چې زه به نازل کم مثل ما انزل الله په شان د هغه چې کوم نازل کړی دی الله تعالی. الله فرمایي ولو ترى اذ الظالمون ډیر تعجب به وکړې ته اذ الظالمون کله چې ووینې ته ظالمان فی غمرات الموت په سختو د مرګ کې. الظالمون چې دی دا شامل دی دغه درې قسمه ظالمانو ته. او تفسیر قرطبي وایي چې داخل دی په دې کې هغه څوک چې هغوی په صوفیاو باندې اعتراض کوي د قرآن او د سنت او د طریقې د سلفو نه او دعوه کوي د علم د احکامو په صفای د زړه خپل سره او بل دا چې هغوی دلیل نه وي په علم د حضر علیه السلام سره. نو یې فرمایي چې دا زندقه دي او دا کافران دي. غمرات الموت د دې نه مراد حالت د زنکدن دی. مخکې د حال چې نو هغه د برزخ او د قیامت هغه ذکر شو. او اوس دې ځای فرمایي باسطو ایدیهم غمرات الموت یعنی په سختو د مرګ کې والملائکتو ملائکی باسطو اگدون کری یا اگد کون کری ایدیهم لاسونو خپلو د پاره. نو ګوره فرمایي فی غمرات الموت والملائکتو باسطو ایدیهم لاسونه به هغه اوږده کړي وي د هغوی د ارواحو د قبض کولو دپاره. اخرجو په طریقې د زورنې سره دی چې شا به خپل ارواح راوباسئ او یا رایستلی به نشي. او بله معنی دا دی چې اوږد کړي به وي لاسونه د پاره د وهلو د هغوی. اخرجو چې بچ کوي ځانونه خپل له عذاب نه. نو وایي شا به که نه تاسو خپل ارواح راوباسئ ځان نه. او یا معنی دا ده چې د وهلو د پاره به فرشتو لاسونه اوږده کړي او دوی ته به چې شا به یې تاسو د عذاب نه ځان بچ کوئ. الیوم نن بدله در کیدی شي تاسو ته د دې نه مراد عذاب برزخي دی یا مراد عذاب تینا د محشر دی. الیوم تجزون نن بدله در کیدی شي تاسو ته د عذاب الهونی د عذاب د ذلت بما کنتم په سبب د دې چې وی به تاسو تقولون وی به علی الله په الله تعالی باندې
غیر الحق ناحق خبرې بم کولی وکنتم عن آیاته او وی تاسو چې د آیاتونو داغه نه تستكبرون تاسو به تکبر کو نو الهون هر کله چې دغه درې واړه داوی د تکبر د وجې نه دي نو سزا الله تعالی په اهانت سره ذکر کړه بیا ورپسې آیت نمبر 94 پای کې فرمایي ولقد جئتمونا فرادا خامخا په تحقیق سره راغلی تاسو ته یعنی فرادا معنی چې دینو یوازي کما خلقناکم لکه څنګه چې پیدا کړی وي اول مره پاول ځل باندې وترکتم او پرې خودلی وي تاسو مونږه ما خولناکم هغه نعمتونه چې درکړو مونږه تاسو ته وراء ظهورکم رستو د شاګانو تاسو نه نو پدې کې ذکر دی د زوال د اسباب د استکبارو هغه درې دي اول ډلې د تابعداران مریدان دویم مالونه جیداد صفتونه وغیرہ او دریم پیران او متبوعین او مددگاران الله فرمای ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم فرادا چې بغیر د مال اولاد او نوکران تابعداران مریدان شاگردان وغیرہ نه ما خولناکم خول هغه نعمتونه دي چې الله تعالی انسان ته ورکړي وي په دنیا کې لکه مثال غلامانو مالونه جیداد بادشاہی سلطنت او کارخانی وغیرہ دا ټول الله تعالی ورکړي دي ته وي ما خولناکم هغه نعمتونه چې درکړي دي الله تاسو ته وراء ظهورکم یعنی پشان د هغه سیس چې شاته پاتې شي نو د هغې نه انتفاع هغه نشي کېدی یعنی فایده تی نشي اغسته کېدی بلکې هغه شاته ګوري نو که چېرې شاته ګوري نو بیا یې سټ کږیږي او ماتیږي وراء ظهورکم وما نرى معکم شفعاءکم الذین او نوی نو مونږ تاسو سره سفارشیان ستاسو الذین آکسان زعمتم چې دعوه وکوله تاسو ان فیکم شرکا چې ستاسو په تربیت کې شریکان د الله تعالی دي وراء ظهورکم نو فرمایي چې شفعاءکم هغه معبودان بزرگان پیران وغیرہ چې دوی د هغې نه حاجتونه غوښتل او د دوی دا عقیده وه چې د دوی الله سره عیسه ده په صفاتو کې او په عباداتو کې فیکم په تاسو کې یعنی ستاسو په مالونو او په اولاد کې د هغې نظر و نیازو تا به وي چې زما دا پلانې بچې د پلانی پیر صاحب د هغه یا د پلانی باباجي صاحب د هغه په دغه باندې چې دی نو دا ما منلی دی یا هغه له ما ورکړی دی دا ما نظر کړی دی دې ته شفاعت شرکیه ویلی شي په بزرګانو په باره کې ته داسې شرکیه الفاظ وایي الله فرمایي بینکم مراد د دې نه تعلق د محبت د بزرګانو دی په محبت شرکیه سره یعنی تعلق د پیرای مریدای به ختم شي او دا خلاف ته د زعم د مشرکانو نه نو فرمایي چې لقد تقطع په تحقیق سره کټ شو تعلق ستاسو بینکم په منځ کې وضل او رک شو عنکم تاسو نه ما هغه کنتم تزعمون چې تاسو به ګمان کو نو مراد د ما بینکم یعنی کټ شو ستاسو نه هغه تعلق چې کوم باندې ستاسو ګمانو وضل دا ترکی ده د ما قبل نه یعنی که بالفرض تقطع اونشي نو مقصد د دې هغه برباد دی ضل په معنا د رکیدو او برباد کېدو سره دی ما کنتم تزعمون نه مراد عقیده د شرک او د شفاعت ته چې په معنا د عیب کېدو دی ما کنتم تزعمون نه مراد شرکا دی بیا ورپسې آیت نمبر 95 ان الله فالق الحب والنوى بیشک الله تعالی یعنی شلون کړي دانی د کجوري د اډو کی نو فرمایي چې دا دلیل عقلی په وحدانیت او په اثبات د باس بعد الموت باندې حب دانی ته وی غلی ته وی نوا چې دا د میوه د پاره حب چې نو دا جمع د حبتون دا او نوا جمع د نواتون دا هر دانی او اډو کی تدا شامل د دلته مراد د کجوري اډو کې دی الله فرمای ان الله فالق الحب والنوا فالق نه مراد هغه دار چې هغه پزمکه کې وګورځي هغه زمکه اوشلی
تیغ د هغه تنه تیغ راوباسي او بیا رستو د پیدایش د دانې نه د اډوکي نه د هغې په منځ کې هغه یعنی چاودون کې جوړ کی لکه څنګه چې تاسو د کجوري اډوکي ته وګورئ. یخرجو دا تفسیر د ما قبل دی، دی وجې نه عطف نه ذکر کړی. یخرج الحی من المیت، روباسی ژوندې د مړي نه، ومخرج المیت من الحی، او روباسی مړی د ژوندي نه. نو فرمایي چې ګوره یخرج الحی دا تفسیر د ما قبل دی. نو مراد د حی نه او میت نه تازه او شنه بوټي دي چې دا د اوچو د دانو نه پیدا کوي، او یا دا اوچې دانې د شنو بوټو نه پیدا کوي، یا مطلب دا دی چې عالم نه جاهل پیدا کوي یا د جاهل نه عالم پیدا کی. لکه مثال بعضی مولیان بداسي چې دا غي والدین هغه به نه پوهیږي خو بچی به عالم وي، بعضی بداسي وي چې پلاران به عالمانی بچی به جاهلانی، بعضی بداسي وي چې هغه به مؤمنی بچی به مشرکانی، پلاران به مشرکینی او بچی چې دینو هغه به یعنی ایمان والا وي. او یا مطلب دا دی چې ژوندې د انسان نه او حیوان د نطفې نه، یا د اګای نه بچی یا د چرګې نه اګای راوباسي، دا ټول څیزونه په دې کې داخل دي. ومخرج المیت دام عطب ته په پالک الحب باندې. نو فرمایي چې یعنی الله تعالی د دینه یعنی د ژوندونه مړی پیدا کوي، د مړونه ژوندي پیدا کوي. مړ شی لکه اګای مړه ده الله د ژوندي نه پیدا کړه د چرګې نه. نو فرمای ذالکم دا نتیجه د دلیل چې دا تصرف کوونکې او طبیعت او د هر زمانه هغه ماده او دا ټول څیزونه چې دي په دې کې اختیار د چا دی؟ د الله تعالی دی. اشاره ده چې د مشاهد او د محسوس د پاره یعنی الله جل شانه دا ټول څیزونه تاسو ته خولی دي. بیا ورپسې آیت نمبر 96 مخکې دلیل د احوال د ځمکې، اوس دلیل په احوال سماویه سره ذکر کوي. فالق الاصباح یعنی فالق الاصباح ای هو الفالق، فالق په معنی د خالق سره دی یا په معنی د مظهر سره دی. نو فرمای فالق الاصباح یعنی شلون کې دی د شپې په صباح کار کولو سره، یعنی فالق ظلمت اللیل بالاصباح، یا اصباح چې دا مصدر دی او اصباح په معنی د صباح سره دی، خالق په معنی د مظهر دی. وجعل الليل فالق الاصباح وجعل الليل سکنا والشمس، ګرځولې د شپه سکنن وخت د آرام، والشمس نور، والقمر سپوږمۍ حسبانا د حساب د پاره. حسبانا یعنی ګرځي هغه دی په حساب مقرر سره، یا د پاره د حساب د روزو او میاشتو او کلونو، یا په معنی د وشتون کې دی. نو تقدیر العزیز دا تقدیر هیڅوک دا نشي بدلولی. الله تعالی چې کوم تقدیر مقرر کړی د دې بدلولو والا نشته، او دا الله تعالی زورور او حکمت والا دی. بیا ورپسې آیت نمبر 97 دا بل دلیل عقلی دی او د انور او د قمر نه دا جدا ذکر کړی دی، ځکه د هغې او د دې د فایدو کې بیا ډېر فرق دی. فرمای وهو الذي دا الله هغه ذات دی جعل لكم النجوم جوړ کړي ستاسو د پاره ستوري لتهتدوا دا چې لار ومومئ تاسو بها په دې سره، فی ظلمات البر یعنی په تیارو د اوچې کې، والبحر او په تیارو د دغه کې دریابونو کې. الله فرمای قد فصلنا په تحقیق سره په تفصیل سره بیان کړي دي مونږه الآیات آیاتونه لقوم یعلمون دا قوم د پاره چې هغوی پوهیږي، دا قوم د پاره چې هغوی پوهیږي. نو ګوره الله فرمایي چې لتهتدوا دا یو پایده ده چې دا ذکر کړه، او نورم په دې کې هغه پایدې هغه پکې موجود دي. دو پایدې پکې هم شته. یو په سوره ملک آیت نمبر 5 کې ذکر کوي زینت د اسمان او رجم د شیاطینو. الله دا ستوري پیدا کړي دي، نو دا یې اسې نه دي پیدا کړي. فرمای وهو الذي انشأکم من نفس واحده آیت نمبر 98.
یعنی الله فرمای چې دا بل دلیل عقلی انفوسی دی فلکم مستقر سلب د پلار یا د وریځې ګرځېدل. الله فرمای وهو الذی خاص الله تعالی هغه ذات ته انشأکم چې پیدا کړی تاسو من نفس د شا د پلار نه. او یا مطلب مراد د دینه الله فرمای چې تاسو د شا د پلار نه پیدا کړی نو واحدتن چې هغه یو آدم علیه السلام دی فمستقر او زید آرام دی ومستودع او زید سپارنې دی. نو مستقر چې دی یا خو سلب د پلار دی یا وریځې ګرځېدل دي او یا دنیوي ژوند دی. تر یو وخته به تاسو ګرځئ بس بیا به الله تاسو وفات کی. او یا مستودع د دینه مراد د مور رحم دی د پلار د شان او د مور د رحم نه الله پیدا کړی. یا د ورځې ګرځئ او شپې د آرام لو ګرځوله فمستقر د ورځې ګرځئ و مستودع او د شپې آرام کوئ. او یا مطلب دا دی چې دنیوي ژوند دی نو محل د په برزخ کې دی او دا الفاظ دی ټولو معانو ته دا شامل دي. نو الله فرمای قد فصلنا په تحقیق سره یا په تفصیل سره بیانو مونږ آیاتونه لقوم یفقهون دا قوم د پاره چې هغوی یعنی ښه پوهېږي. یفقهون دا ځکه وي چې انشاء د ټولو انسانانو د یو پلار نه ده چې آدم علیه السلام دی. احوال د استقرار او د استیداع معلومول دا علم دقیق غواړي او هغې ته څه ویلی شي فقه ورته ویلی شي. بیا ورپسې چې دی آیت نمبر 99 وهو الذي الله هغه ذات دی. نو دا بل دلیل عقلی دی ته دلیل وسطوي ویلی شي او پرې کې 15 څیزونه د تربیت د انسان د پاره ذکر کوي. یو پدې کې حب دانی د پاره د غذا دی. دویم نخل دی د پاره د غذا او مطلب دا چې د خوراک دی. او دریم چې عناب د پاره د مشروبات حلالو او سلورم زیتونو د پاره د تیلو او پنځم انار د پاره د دوایي. او دا د تربیت اصول دي. نو فرمای وهو الذی الله هغه ذات ته انزل چې نازل کړي دي من السماء د اسمان نه ماء اوبه فاخرجنا روباسی به پرې سره نباتا بوټي کل شیء د هر یو سیزو فاخرجنا روباسی منه داغینا حاضرن شین ډکه نخرجو چې بیا روباسو منه داغینا حبا دانی متراکبا په یو بل د پاسه سوري ومن النخل او روباسو مونږ داغینا د کجورو من طلعها غنچکونه کنوانون یعنی وگی دانیتون او نزدیری زمکی تا و جنات روباسو مونږ داغینا باغونه من اعناب د سشي د انګورو و زیتون او د خونه و الرمان او انار مشتبها و غیر متشابه چې یو شان وي پرنګ او صورت کې او نوی یو شان په خوان او په میوه کې. په صورت او پرنګ کې به یو شانی او په خوان کې به یو شان نی د هر یو خوان چې هغه به جدا جدای. من السما مراد د دینه وریځ ده. کل شین هر قسم د اقسامو د راټوکېدونه حاضران ټول شنه بوټي مراد دي. متراکبا د دینه وګې د غنمو د اوربشو د جوارو دا مراد دي. ومن النحل من طلعها قنوان دانیه. طلع اول هغه سیز د میوې د کجوري نه هغه راښکاره شي هغې ته یعنی کفرا ورته ویلی شي. قنوان جمع د قنون ده قنوه ده په شکل د تسنیه کې ده. او دانیتون دا یو بل ته نږدې دي یعنی راغوڅوونکو ته. نو فرمایي چې وجنات مشتبها زیتون او رمان دا په پاڼو کې یو شان دي چې په نظر کوونکي باندې اشتباه راولي او په میوه کې بیا دا مشابه هغه نه دي. نو داسې بیا مخکې عمر روان دي. الله فرمایي انظر وګوره مراد د دې نظر د عبرت دی او استدلال دی د دغه دپاره د میوو دپاره. ثمره ثمر جمع د ثمرتون ده. وینعه یا
دا جمع د ینعه ده یا یانع ده. نو فرمایي چې وجنات والزيتون والرمان متشابها وغير مشتبها وغير متشابه. انظر اگور الى ثمره دی میوتا اذا اسمر. دا هر ونی ته چې کله اول میوه او باسی بیا اگور پوخوالی ته. وینهی معنا پوخوالی. ان فی ذلکم بشک پدې کې لآیات خامخا نخې د دلایل دی لقوم دا قوم د پاره یؤمنون چې هغوی ایمان لري. وجعلوا لله او الجن یعنی شریکانو شرکا الجن ګرځولي دي دی د الله تعالی د پاره شرکا الجن شریکان پیریان. وخلقهم الله پیدا کړي دي دی وخرقوا. نو اوس ګوره پرې کې فرمایي دا زورنه د هغه چاته چې دي نو هغه یې څه ګڼي. یعنی الله فرمایي چې شرکا الجن شریکان الله تعالی سره پیریان چې دی نو هغه ګرځي. نو وخلقهم الله پیدا کړي دي وخرقو او دی په دروغه جوړ کړي دي له هغه د پاره بنین زامن و بنات اولونه بغیر علم بغیر د علم نه. نو الله تعالی د پاره وخرقو په معنا د دروغ ویلو سره دی او دا تعبیر د دې لپاره ذکر کړی چې پیدایش د زامنو لونو هغه لري کول او تجزی غواړي. یعنی هغه سری کېدل او تجزی غواړي. الله تعالی د دینه پاک دی. وخلقهم او ضمیر راجع د جن ته یا مشرکانو ته. سبحانه راجع د اشراک ته او تعالی راجع د بنین او بنات ته. نو فرمایي چې دا الله تعالی د دې ټولو څیزونو نه پاک دی. سبحانه پاک دی وتعالی اوچت شان د الله تعالی عما د هغې نه یصفونه چې دی یې بیانوي. چې دی کوم بیانوي الله تعالی د دې ټول ارسنه پاک دی د دې نه منزه دی. نو مخکې بیا په دې باندې په هر ځای کې خپل رد چې دی هغه پرې روان دی. الله وایي ای مشرکانو ولې تاسو داسې کوئ؟ ترجمې ته وګورئ. ښه فرمایي وما قدر الله او نه کړی قدر دی د الله تعالی حق قدره لایق د قدر داغه. اذ قالو کله چې اوی ما انزل الله نه رالیږلی الله تعالی على بشر په اس یو بشر باندې من شیء یعنی څه شی. قلت ورته ووایه من انزل الکتاب الذي یعنی رالیږلی کتاب چا رالیږلی کتاب الذي آغا جاء به موسی چې راوړی هغې لره موسی علیه السلام نورا رڼا. نورن رڼا وهدن هدایت للناس د پاره د خلکو تجعلونه یعنی ګرځئ هغه تاسو قراتویسا یعنی پاڼې پاڼې تبدونها ښکاره کوئ تاسو هغې د پاره بعضې پاڼې وتخفون کثیرا پټوئ تاسو ډېرې وعلمتم او ښولې شوي دي ما هغه لم تعلمو چې نه پوهېدئ انتم تاسو ولا آباؤکم نه پلار نیکه ستاسو. قلت ورته ووایه الله الله تعالی یعنی رالیږي الله تعالی ثم ذرهم او بیا پرېږده دی فی حوضهم په مشغولتیا خپله کې یلعبونه چې لوبې کوي. وهذا کتاب او دا یو کتاب دی انزلناه چې نازل کړی دی مونږه مبارکن برکت واله دی مصدق الذي تصدیق کوونکی دی دا کتاب بین یدیه چې مخکې دی د ده نه ولتنذر ام القرى دې دپاره چې ویرې ته مکې والا ومن حولها آسوک چې چار چاپېره دي د دې نه والذین یؤمنون آکسان چې یقین لري بالآخرت په آخرت باندې یؤمنون هغوی ایمان ناړي به په دې قرآن باندې وهم علی صلاتهم هغوی په خپل منځ یحافظون حفاظت کوي. ومن ازلم ممن افترا څوک ته زیات ظالم دا چانه افترا علی الله چې دروغ جوړی په الله باندې کذبا دروغ او قالا یا وای اوحیا چې وحی کړی شوی دا الی ماته ولم یوحى الیه او حال دار چې نوی کړی شوی وحی الیه دتا شیء یعنی د څه څیز. ومن قالا او څوک یعنی قالا چې وای سانزل زر د چې جوړ بکم زه
مثلا پشان د آغا انزل الله چرا لګل دی الله تعالی ولو ترى اذ الظالمون کچری اوینی ته ظالمان فی غمرات الموت کله چې اوینی بظالمان په سختو د مرګ کې والملائکه پرشتي باسطو اگدون کلی ایدیهم لاسنو خپلو لرا اخرجوا انفسکم چراو باسی ساگانی روخون خپل الیوم تجزونا نن بدر کول شي تاسو ته بدلا عذاب الهون په عذاب د ذلت سرا بما کنتم په سبب د دې باندې چې تاسو وتقولون وی علی الله په الله باندې غیر الحق نه حق خبره وکنتم او په دې چې تاسو همیشه عن آیاته د آیاتونو داغنه تستكبرون لوی کولا ولقد جئتمونا او یقینا راغلی تاسو مونږ ته فرادا یوازي کما خلقناکم لکه څنګه چې پیدا کړو تاسو مونږ اول مره پاول ځل باندې قبر کې بری یوازي دی ها وترکتم او پر خودل تاسو ما خولناکم اج درکړو مونږ تاسو ته وراء ظهورکم رستو د شاګانو خپلونا وما نرى معكم او نوینو مونږ تاسو سره شفعاءکم الذین سپارشیان تاسو الذین آکسان زعمتم چې ګمان بکو تاسو انهم فیکم بیشک دی پتاسو کی شرکاء شریکان دی دا اللہ لقد تقطع یقینا پریکړې شو بینکم تاسو په منځ کې تعلق وضل عنکم او رکشو تاسو نما کنتم چې تاسو تزغمون یعنی اغا گمان بم کو ان الله بیشک اللہ تعالی فالق الحب والنوا چون کې د دانو دے والنوا او د اډوکو دے یعنی شلون کې سیرون کې چون کې دار دانو دے یخرج الحی روباسی ژوندې من المیت د مړینا ومخرج المیت او رایستون کې د مړی دے من الحی د ژوندینا ذالکم الله دارستاسو الله تعالی فانا تؤفکون انکم خو اړول شي تاسو فالق الاصباح او چون کې د سبا دی وجعل الليل غرزول دا غشپا سکنن آرام والا والشمس انور والقمر سپمای حسبانا د پاره د حساب ذالک تقدیر العزیز العلیم یعنی دا اندازه د زور او په ذات وهو الذي الله اغذات جعل لكم النجوم چې جوړ کړی دی تاسو د پاره ستوري لتهتدوا د پاره چې بیا لار مو می تاسو بها پاغي سرا فی ظلمات البر پتیرو د اوچکی والبحر او په دریاب کې قد فصلنا یقینا په تفصیل سره بیان کړی دی مونږه الآیات آیاتنا لقوم یعلمون د پار اقوم چې غي پويږي وهو الذي الله اغذات انشأکم من نفس واحده پیدا کړی تاسو د یو نفسنا چې آدم علیه السلام دی فمستقر بیا تاسو له استوګن زید و مستودع او بل زید سپارل تاسو دی قد فصلنا یقینا په تفصیل سره بیان کړی دی مونږه الآیات آیاتنا لقوم یفقهون د پاره دا قوم چې غي پويږي وهو الذي الله غزات انزل چرا وری من السماء الاسماننا ما ان ابو باران فاخرجنا روبا سمونگا به پرې سرا نبات کل شی بوټي د هر یو قسم فاخرجنا منه بیا روبا سمونگا د دینا حاضرا نخرجو داس شین کې چې روبا سمنه داغینا حبا لندانی متراکبا یوبل سوري یوبل د پاسا ومن النخل لك تاسو دا کې وګورئ کنه انارو کې دنه پای کې دا دانی یوبل د پاسه ومن النخل او د کجرونا من طلعها یعنی کسوړي داغینا قنوان دانیا غنچکونه دي نزدې وجنات من اعناب باغون د انګور او زيتون او خون والرمان او انار مشتبها وغير متشابه د یوبل پشان دي د یوبل نجودا انظر اگورا الى ثمره میوه داغی تا اذا اسمرا کل چی انیسی میوه وینعه او پخیدو داغی تا ان فی ذالک بیشک پریکی لآیات لقوم یؤمنون نخید پار دا قوم چغی ایمان لری
وجعلوا لله او جوړی دی الله سره شرکاء الجن شریکان یعنی پیریان وخلقهم او حالدار چې پیدا کړی دی الله دی وخرقوا او جوړی دی له الله د پاره بنینا زامن و بنات اولوڑا بغیر علم بغیر د علمنا سبحانه پاک تے اللہ تعالی و تعالی ډیر اوچته عما د اغسن یصفونا چې دی بیانې صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټول باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر صلی الله والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړي الله دای نه موږ ته خیر راکړي الله چې کوم شرور آفتون مصیبتونه پناه وختره الله موږ ټول ته نه پناه راکړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زموږ د ټولو حوایج برابر کړي الله مشکلات هم حل کړي پریشانۍ هم ختم کړي مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي الله د ظالمانو ظلم نه شرانو د شر نه حاسدینو حسد نه بغضیانو د بغض نه ساحرانو د سحر نه نظربازو نظر نه الله مونږ وساتي الله مونږ وساتي الله مونږ وساتي الله چې چا مونږ ته دعاګانو دپاره ویلي دي الله د هغه ټولو حوایج برابر کړي مشکلات حل کړي پریشانۍ ختم کړي مصیبتونه تکلیفونه ترې نه لرې کړي او سبا انشاءالله د زیارت ورځ ده نو زموږ د درس چوټي او د جمعې پر سحر به انشاءالله 6 بجې د احادیثو درس او په خپل ټیم باندې وي د جمعې پر سحر 6 بجې د احادیثو درس په خپل ټیم وي الله دې زموږ تاسو ټول نه راضي شي الله دې موږ تاسو ټولو ته خوشحالۍ راکړي الله دې زموږ نه هغه کار والي چې الله په هغې باندې خوشحالېږي الله دې موږ تاسو د هغه کار نه وساتي چې په هغې باندې الله خفه کېږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین زکا دا پسرو